هر طرف ته د منګایي چغې اوازونه جړاګانې او فریادونه دي. فلانی شیز دومره ګران شو، د فلانی شیز قیمت د اسمان سره خبرې کوي. اصل د دې دوه وجې دي، دا منګایي او دا قحط چې راغو د دې دوه اصل وجې دي. اول وجې دا ده چې د کوم قوم زنانه چې د هغې عزتونه پامال شي، د هغې عزتونه تار تار شي، فسق او فجور دا زنانه شروع کی، نو په دغه قوم باندې به قحط راځي، په دغه قوم باندې به منګایي راځي. هر طرف ته د دې زنانو چې کوم فسق او فجور او د دې عزتونو سره چې څومره لوبې وشوې، دا د دې د وجې. دویمه اصل وجه د منګایي او د قحط دا ده چې دا موږ نن جړه او فریاد کوو. دویمه وجه د کوم قوم نوجوانان چې هغه بې غیرته شي، نو بیا به سلطان صلاح الدین سے فرمایي په دې قوم باندې به بیا په دې باندې به قحط هم راځي او منګایي به هم راځي. نن مونږ دومره ذهن مو کمزورې دی، دې ته سوچ نه کوو دا مونږ چې کم خلک په کرسو ته رسولي دا چا رسولي؟ دا د دې د وجې چې مونږ جړه او فریاد کوو، خو دا مونږ خپله دي په دغه کرسو باندې کېنول. ځکه را باندې رب ذوالجلال دا قحط راوستو، دا منګایي را باندې راغله، دا مونږ په خپل لاسونو باندې دي دغلته ورسول. او دویمه دا ده اوس هم که چېرته دي سبا لوټونه کوي، هر یو کس به دی کامیابوي، دی به بیا هغه کرسو ته رسوي، بیا به مونږ دا چغې وخو، مونږ به بیا دی کامیابو، مونږ به بیا دا جړه او فریاد کوو. دا مونږ په خپله داسې کوو. نو زمونږ مثال د هغه خلکو دی چې مونږ هم د غلو سره ملګري یو، هم غلام کوو، هم غله کامیابو، هم وایي یا الله رحم وکړي. نو غل سړي باندې الله تعالی خو رحم نه کوي چې کوم وخت کې د غلا کوي. نو مونږ هم د دې ملګري یو، یا الله رحم وکړي. نه، په داسې وخت کې مونږ له پیغام دا دی چې مونږ کوم دا غله کامیاب کړي دي، بیا دپاره مونږ د غلو سره نه ملګري کېږو. مونږ چې کوم دا فاسقانو فاجرانو په باټو کې ورننوتي، بیا دپاره مونږ دا خلک نه کامیابو. مونږ ته پکار دی چې زمونږ نه دا کومې کوتاهۍ غلطۍ شوي او د مونږ غلط سړي انتخاب کړی چې مونږ د دې نه اجتناب وکړو، یو طرف ته شو د رب ذوالجلال دربار کې په اخلاص د دې خپلو ګناهونو د دې غلطو په اخلاص باندې توبه وباسو، کثرت سره استغفار وایو چې دا زمونږ نه خطاګانې او ګناهونه رانشي. یو طرف ته د غلو ملګري یو، بل طرف ته غله کامیابو، او بل طرف ته فاسقان کامیابو. په دې سخت دور کې د جړه او د فریاد دور کې چا کوم خپلې پاټۍ ولا څوک پرېښوده، یو قسم نه پرېږدي. هم د دې غلطو د فساقو فجارو غلو ډاکوانو ملګري یو، هم دی کامیابو، هم وایي یا الله رحم وکړي. نو په داسې وخت کې مونږ له په اخلاص باندې توبه ویستل پکار دي چې ربه دا زمونږ نه خطاګانې ګناهونه شوي، بیا دپاره به مونږ د دې سره ملګرتیا نه کوو. دا خو مونږ په دغه کرسو کېنولي دي او نن د هغې د وجې نه مونږ دا جړه او فریاد کوو. ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته پکار دي چې په اخلاص سره توبه وباسي او په کثرت سره استغفار وایي. رب ذوالجلال دې مونږ د دغه فساقو فجارو او د دغه ظالمانو او ډاکوانو نه د اسلام په نامه باندې څوک دوکه کوي دا مؤمنان مسلمانان، او که د ملک په نوم باندې څوک دا مؤمنان مسلمانان دوکه کوي، رب ذوالجلال دې مونږ د دغه فساقو فجارو ډاکوانو غلو نه خپل حفظ او امان کې وساتي.